د مؤمنانو صفات څه دي، د دوی کار څه دی، او الله رب العزت به دوی ته په دې عملونو په دې ایمان باندې څه ورکوي. الله رب العزت دا غي ذکر کوي. فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. دا مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې په آپس کې د یو بل مددګاران دي، او د الله رب العزت د طرف نه حکم هم دی وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، چې تاسو د یو بل د نیکۍ په کارونو کې د یو بل مدد کوئ او د ګناه په کارونو کې د یو بل مدد مه کوئ. مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه یو کتاب کې لیکلي دي چې د انسان د نفس اصلاح به څنګه کیږي، د انسان د نفس اصلاح به څنګه کیږي. د هغې دپاره مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه درې طریقې لیکلي دي. څو طریقې لیکلي؟ درې طریقې لیکلي. اول نمبر طریقه دا لیکلي ده، مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه فرمایي چې کوم سړی دا غواړي چې زما د نفس اصلاح وشي او زه په نیکۍ باندې راشم، زما زړه نیکي تسلیم کی او د نیکۍ سره زما محبت پیدا شي، د الله سره زما تعلق او تقرب پیدا شي، نو د هغې دپاره درې خبرې ضروري دي. اول نمبر مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه فرمایي چې دا سړی دي داسې مجلسونه خپل کړي چې په کومو مجلسونو کې د الله او د الله د رسول محمد مصطفی احمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم خبرې کیږي، د الله نه د کېدو خبرې کیږي او د مخلوق نه د نه کېدو خبرې کیږي. دا څه چې کیږي د الله د ذات نه کیږي. هر سا کوونکی ذات څوک دی؟ یو د الله ذات دی. الله خالق هم دی، الله مالک هم دی، الله رازق هم دی. چې کله د انسان دا په هر ماحول کې دا خبره اوري، په هر مجلس کې دا خبره اوري، نو دا بیا یقین جوړیږي، دی بیا حرامو طرف ته نه ځي. دا باندې د پیسې کمی راځي خیر دی که راشي، خو دی به حرام طرف ته منډه نه وي، دی به حلالو طرف ته منډه وي. زما رب پسې خوشحالېږي، ځکه زما رب رازق څوک دی؟ زما رب دی الله دی. چې دا ذهن جوړ شو، دی بیا حرامو طرف ته نه ځي بلکې حلالو طرف ته منډه. حضور محمد مصطفی احمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم په مبارکو طریقو کې کامیابی ده. چې کله دا ذهن جوړ شو، نو دی بیا د غیرو طریقو ته پسخېږي نه، د هغې نه متاثره کېږي نه، په هغې کې به درته بیا ځان ښه نه ښکاري، بلکې د نبي علیه الصلاة والسلام طریقې به لټوي، په هغې کې به درته ځان ښه ښکاري، ښایسته به درته ښکاري. نو دله داسې ماحول او مجلس پکار. دویم نمبر مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه لیکلي دي چې دله داسې یو ملګری پکار دی چې د هغه ملګری دته د عیوب ښایي، چې دا ګورې دا په تا کې عیب دی، دا در پکې کمزوري ده، دا ستا خرابي ده، د دې نه واوړه. داسې یو ملګری ځان له ساتل پکار. اسیم سړی ځان له ملګري ساتي که نه، د دې دپاره هم ملګري وساتي که نه. هلکه بھائی ته زما ملګری که نه، او ټیک ده چې ستا ملګری یم، چې ته زما ملګری د سحر مانځه ته ما دریم کوه ما راباسوه. سم خیال دا خبره ګرانه ده؟ ګرانه خو نه، دا اسانه خبره ده. بھائی د سحر مانځه ته ما دریم کوه ما راباسوه، ملګری دی که نه. هلکه بھائی چې د مانځه ټیم شي او ته مانځه له ځې، نو ما ته ورسره وایه، ما ځان سره بوځه. داسې ملګری پکار. هلکه چې زه کله غیبت کوم، نو فورا ما ټوکه چې ګورې الغیبت اشد من الزنا، دا غیبت کول ګورې د زنا نه هم بدتر دي. او غیبت نن سبا مشغله جوړه شوې ده، د هر چا مشغله جوړه شوې ده. او زموږ یو ملګري مثال ورکوي، وایي دومره بهترینه مشغله ده، دومره ذایقه یې ده، وایي چې د ملنجان تکې بسوي، د هغې نه هم بهترینه ذایقه ده، د پاټک تکې بسوي، د هغې نه هم بهترینه ذایقه ده. د غیبت نن سبا هر سړی په غیبت کې نښته چې څوک دوه میلاویږي، نو خپله درنه او د بل سپکه. زنانو خو دا مشغله جوړه کړې ده، بس خپله درنه به وایي، د بل به سپکه وایي، د دې باندې زندګي تېرېږي. هغه کس چې کله غیبت کوم، ما ته ریمانډر راکوه چې بھائی ورې خیال کوه ګناه ده نه وشوه، غلطي دې وکړه، ګورې دروغ ویم فورا ما ټوکه چې هلکه ګوره دروغ دې ووایي. ګورې چې زه کله بدنظري کوم، ما ته وایه هلکه نظر ښکته کا، د الله حکم دی چې بدنظري مه کوه، غلط ځایونو ته مه ګوره. چې داسې ملګری تا ځله پیدا کړو، ستا به اصلاح کېږي. او دریم نمبر مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه لیکلي دي چې دریم نمبر داسې یو پیر
داسې یو عالم د هغه په لاس کې لاس ورکا او د هغه سره بیت وکا چې تکله ګناهونه کې تکله چې کوم دي د دنیا په ماحول کې ډوبېږي نو حضرت صاحب لراشه مولانا صاحب زمانه دا ګناهونه کیږي زمانه بدنظری کیږي زمانه الله توجه نه برابرېږي ز ذکر ته نه خوشاله د قران تلاوت کوم تنګي غم بکی مانزه ته ولاړ هم وسوسه روان دي راځي ز سو غما نو هغه په خپل باندې کاملی هغه واستاج غم دي تربيت کوي وګوره جاهل پیران نه جاهل پیران بدی په هغه طرف په مخه کې چې ته وړو خبر نه ته د دین نم وسته د علماو هغه بوغس بستا پړ کې دروازه د تبلیغ والا بوغس بستا پړ کې دروازه موږ لیدلی دي کنه پنجاب ته موږ تلیو الله وای تبلیغ والوں کا مسجد میں آنا منع ہے الکه ولی جدا ګستاخی رسول لی الکه ولی ګستاخی رسول بس دا پیر سی ویری دی پیر سی غریب ته ځان نه خبر ثابت ورس چرس کی او بیا سترګې سری دي او بس وې دوا د لپاره وځي نو دوا چې تعالی د پیر سی غواړي چې ثابت ورس چرس کی نو تا خپل مور او پلان دوا نه غواړي د مور او پلان هغه اولیاش دي نو د مور او پلان دوا غواړه ما ته دوا کوا داو خدمت کوا خپل ورته دواګانی کوي نو جاهل پیران نوزان ساتي کم پیران چې علماء حق دي د هغه نه کوم دې بیت کول وکړ وس دا درې وانه سونه به موږ ته په یو ځای کې کوم ځای ملاويږي زیر دا آسان ځای درته ما الته ملاويږي دا درې وانه تبلیغ کې چې کله انسان وزي په تبلیغ کې نو اول نمبر ته جوړه کی ویل کړه ځوانو تاسو دوه جوړه یو بل تاسو چې کوم دی دا لسرتونه دی بل سره واړوي تجوید وکړي د اموز یو بل تواروي دعاګان یو بل تواروي مرګره بدل د مخ سره جوړ کی نو دغه ملګری بستا سری او تا ته بستا غلطیانی مخې نو سوې چې په تبلیغ کې د ملګری دویم په تبلیغ کې چې ته کم ځای کې ځې بس در خبره کېږي د الله نه کېږي د الله د غیر نه هیڅ نه کېږي او د حضور محمد مصطفی احمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم په مبارک طریقو کې کامیابی د چې ریوان مرکز ته اول نمبر نه وته ما په اول ځل باندې ما علم نو کړی او تبلیغ کې مخم نو لګول او بای می د باغ مل راتلو دا خواله دلو چې کله اول ځل باندې ورنه وته ما ریوان مرکز کې ولنه आवाज ما وګورم چې راغی غدا بے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور راستے کے دائیں طرف چلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت طریقوں میں کامیابی ہے اور انہیں آواز داو بیا دې څور لما مخکې مو کده انت خلق ولاړ دي په یو بل سره ولاړ دي مې دا سوې غوړي یو د بل سره ولاړ دي جی یو بل دعوت ورکړي عزیز پلان کې زین راغلی ما او زما دا نوم دی سلور میاشتو کې چلےګم او زه تعالی دعوت درکوم ٹھیک شو جرا هغه دعوت شروع کړي الله رحم کړی دی الله رب عزت ماته دا کلمه را نصیب کړی لا اله الا الله محمد رسول الله او لګیا دعوت ول ورکه دا الله بڑای و دا بیان الله دا کې ما سوچ کچھ بده ماحول کې انسان پاتې شي د ایمان ولې نه جوړي دغه ماحول هم دغه دشته او دریم نمبر د جماعت امیر دی او په هر جماعت کې یو عالم لازمي اذر عالم سره چې کوم نه سره خپل تعلق جوړ کی داغنا یعنی د عوامو لپاره ډېر زبردست موقع ده چې دوی په داو تبلیغ په مهنت کې تبلیغ بلاره کوي ډېر بهترینه موقع ده مولانا اشرف الثاني رحمت الله علیه دا درې طریقې لیکلي